اولنۍ خبره خدا را کمنګ د پی ټی آی تاریخ ته وګورو نو دلته چې دی هغه یو څو کسان دي چې هغه ډېرې زیات قربانیان ورکړلې په هغه کې چې د یو اعظم خان دی زمونږ د ډیسټریکټ کونسلر چې کوم دی د ټانګار خان چې کوم دی محمد خان دی سمر خان دی مو خو به خیر د لیټ راغلی و خو چې نور زمونږ ټول ملګري چې د هغو دی کې قربانیان ورکړي دي دا هغه وخت چې په کم وخت کې چې عمران خان منګورې ته راته جلسه کوله نو موږ په دې خپل کلیو کې ګاډي ودرولو زمونږ سره څوک د تلو نه چې زمونږ هغه ګاډو کې موږ سره تللی نو زمونږ هغه پلان کوچ کې موږ خپ په زور باندې خلک رانیولو چې تاسو راځئ زمونږ سره لاړ شئ او چې موږ دا جلسه کامیابه کړو اوس چې کوم دی هغه کسان چې هغوی اسمبلو ته ورسېدو څوک ایم پی ای شو څوک ایم این ای شو څوک منسټر شو څوک چیف منسټر شو چا باندې تنقید نه کوو خو چې هغه کسان ورسېدو نو هغو خپل کم ورکرز چې کوم دي نو هغه ټولې بالکل پرېښودو او ایون چې لکه د هغو د سره تپوس هم نه کوي او خبر هم دا کوي چې بس دا خو یو موقع یو چانس و هغه چانس موږ ته میلاو شو چانس موږ زموږ خپل جوړ چې موږ څه کوو نو هغه به کوو لکه اعظم خان په تفصیل سره خبره وکړي چې 15 کال دلته هم د پی ټی آی ګورنمنټ تېر شوی دی او اوس چې دی په ټول ملک کې د پی ټی آی ګورنمنټ دی او زمونږ عمران خان صاحب دا خبره کوي چې کرپشن چې دی هغه چې دی نو هغه زه کرپټ سړی د سره پرېږدم نو او بلا تفریق چې کوم دی احتساب به کېږي نو موږ خپل محترم عمران خان صاحب ته هم دا خبره کوو چې زمونږ په پی ټی آی کې چې کم خلک دي کم چې کرپشن کوي په کرپشن کې انوال چې دا غوم احتساب وکړي ځکه چې موږ اوس د الیکشن چې کوم 2018 والا په دې کې باقاعده موږ عمران خان ته چې د چا چې کم کرتوت نه غټول چې موږ خپل غاړه آزاد کړل هغه فایل موږ عمران خان ته رسول او ایون موږ چې الیکشن کمپاین کوو موږ هغه پرچانې چې دا غم ټول تقسیم کړی دي خدای باوجود چې کم دی نو زموږ په خبره باندې سزور ونه شو برانغه ایون دا پی پی سی زما سره تحصیل کې وکیل له زه د چا په ذات باندې نه یم خو په تحصیل کې یو بورډ لګېدل چې په هغې د وکیل نوم دی هغه دی د واټر منیجمنټ والا آیا چې دې خلکو نه چې کوم دی د تحصیل بورډ چې کوم دی چې د واټر منیجمنټ والا بورډ رایلی په هغې باندې خپل نوم لیکي پلانې ایډوکیټ او دومره احتیاط نه کوي چې لاندې پې واټر منیجمنټ والا لیکلی شوي دي نو د هغوی نه موږ څه تمه وکړو که موږ وګورو نوکریانې موږ وګورو نه ایون لکه زمونږ د مخامخ به یې زه وایم د محب الله خان هغه خپل زوی کلرک لګولی آیا لکه ته خپل زوی کلرک لګې د دې دپاره چې دی وریج نه شي وروسته به زه بیا افسر کمه آیا په دې نور غریبانانو خلکو کې دا نشته دې نه مخکې که په احمد خان افضل خان هغو نه کلاس پور خرڅې کړي دي نه خپل زوی چې کوم دی کلرک لګولی دی او نه د دې متعلق څه سوچ کړی دی چا نه پیسې اخیستلي دي اوس زموږ سره تحصیل کې یو بل چې دی نو پی پي سی یو بل منشي دی چې هغه چې دی نو هغه اکاونټنټ هم دی ګورنمنټ سروینټ هم دی د هغه په نوم باندې هم ډنډه شوې ده آیا دا نور خلک پسه کوي کم از کم پکار دی چې په دې باندې زموږ څنګه چې د اعظم خان صاحب داسې دا میټینګ راوړدله پکار دی دا میټینګ راغوښتلی وی او دا ضروري نه چې خامخا د پی ټي آی کس لیدې کېږي چې څوک حقداري چې څوک حقداري څه کار دی څه نوکري ده څه ډنډه ده څه دي نو دا د هغو له چې کوم دی د هغو له پکار دي اوس به راشو د بلدیاتي الیکشن په حواله باندې چې آیا بلدیاتي الیکشن کېږي په هغې کې څه پوزیشن دی مخکینی پوزیشن هم چې موږ د هغو لیدلی و ځکه چې په جلسو کې دوی خبرې کولې عمران خان دا خبرې کولې چې کم کمپیټنټ کسان نو زه به هغه چې کم دی نه هغه مخې له راولم نو آیا کمپیټنټ کسان په دې کې څوک وو چا خپل ورونو ټیکټ ورکړو چا تره له ورکړو چا خورۍ له ورکړو چا بل نږدې له ورکړو او هغه چې د مخکې نه بلینک ټیکټونه راغلي او دغه ځای بیا سیګنیچر وشوې ځکه چې موږ یو ټیکټ راوړی و محمد خان سره و په هغې باندې د دغه چې ونه اعظم سواتي و د اعظم سواتي دسخط بل شانتي و دلته چې کوم ټیکټ یې د جمع شوې په تحصیل کې په هغې دسخط بل شانتي وي نو زما رونو خبرې خو به دا نور ملګري چې کم دي زموږ په تفصیل سره وکړي خو زموږ عمران خان نه سپیشلي دا خواست دی چې کم از کم موږ د نورو پارټیانو خلک چې د هغو سره موږ وایو چې احتساب دې وشي نو زموږ په دې پارټۍ کې چې کم خلک دي او هغوی په دې کرپشن کې انوال نو پکار ده چې د هغو احتساب هم وشي او زموږ دغه ایم پی ای او منسټرانو له پکار دی چې هغه زموږ د لوکل ورکرز چې کم دي دوی سره کښېني د دوی ستونزې چې دي هغه واوري ځکه اعظم خان دا خبره وکړه چې په کوم کلي کې کار کوي د کلي نماینده چې دی هغه په اعتماد کې نه اخیستلی کېږي خو ایون دغه 3-4 کسان دي هغه راشي هغه ځای ودرېږي دواو کې وځي نو که فرض کې دا پارټي دوی چلی او دوی چې دی دوی چلولی شي زموږ د ستاسو خلکو نه ووټ نه غواړي نو صحیح ده موږ پرې خوشحاله یو نو ډېره مهرباني دی ما ته ګورو سره والسلام